نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة بقرہ اول سپارہ 30 نمبر آیت مبارکہ. دې نمخ کې آیاتونو مبارکو کې د نعمت سوری بیانو، اوس په دې آیت مبارکه کې د نعمت معنوي بیان دی چې هغه د آدم علیه السلام د تخلیق یعنی د پیدایش او د آدم علیه السلام د تخلیف یعنی خلیفہ جوړولو واقعه ده. الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام نه مخکې څوک پیدا کړیو. نو امام ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه کې فرمای چې د آدم علیه السلام نه مخکې درې دورو، یو د حین دورو، یو د بن دورو او یو د جن یعنی د پیریانو دورو. پیریان الله تبارک وتعالی شیطانان د دې ټول د اور نه پیدا کړی دي، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفه، او فرشتي د نورانی مخلوق دی، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفه، او د انسان چې کوم د تخلیق ماده نو هغه خوره ده، او بیا د انبیاء کرامو د تخلیق چې کوم خوره ده هغه د جنت خوروي. ځکه چې باغی باندې دلیل دا دی چې کله اسماعیل علیه السلام ذبح ابراهیم علیه السلام ذبح کو، نو د هغې په بدله کې الله فرمایي وفدیناه بذبح عظیم، مونږ لوی ذبح او قربانی په هغه فدیه کې ورکړه. نو هغه د څه په صورت کې او د ګډ په صورت کې مفسرین فرمایي چې هغه ګډ د جنت نه راغلی. نو پکار دا چې د دنیا ګډ ولا راغلی وي، که د دنیا بدن وي د دنیا د خورو نه جوړ شوی وي نو بیا به د دنیا ګډ په بدل کې راغلی وي. نو دا د بدن د خور نه جوړ دی خو جنتی خوره ده، نو لہذا د جنت نه ورله په مقابله کې او فدیه کې ګډ راځي. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. دغه آیت مبارکه لاندې مفسرین ذکر کوي چې کم ځای کې د نبی وفات کیږي د مغه خورې نه دغه تخلیق شوی وي، او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. لہذا نبی صلی الله علیه وسلم چې کم ځای کې هغه دفن شوی دی نو هغه ریاض الجنت دی. نو دا ثابت شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم داغي د بدن مبارک خوره د جنت څخه د ریاض الجنت داغي خوره ده. د آدم علیه السلام د تخلیق د سره لپاره شوی، دا د خلافت ارضی لپاره شوی. په مخ د ځمکه په ټول دنیا کې اصل بادشاه الله دی، خو الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام خپل خلیفہ او نائب مقرر ک. نو لہذا دین دا ثابت شو چې د اسلام او د الله چې کوم مقرر کرده نظام دی هغه نظام خلافت دی، ملوکیت یا ډیکټیټرشپ نه دی. او د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د ټولو نه لومبی هغه مسله چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم لا دفن شوی نو چې هغه حل کړی شو هغه د خلافت مسله وه. هغه هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په صورت کې د خلیفہ د انتخاب یو څو طریقې دي. نو یو طریقه دار چې عامه المسلمین د خلیفہ انتخابو کې لکه څنګه چې صحابه کرام ټول اصحاب مهاجرین انصار غیره جمع شوي او د خلیفہ انتخاب کو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل ائمه من قریش، د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې ائمه دا به امام د خلیفہ دا به قریش نبی اغي انتخاب د ابوبکر صدیق کو چې دا تانه بهترین علم والا او د تاسو نه بهترین د نبی له سلام ملګری بل څوک نشته. د نبی له صلوات و سلام خپل جن مبارک کې بخپل مصلی باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درولې. د خلیفہ وقت د انتخاب طریقه دار چې د وخت خلیفہ بخپل دغه انتخاب وکي، دا دویمه طریقه ده. لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله عنه انتخاب وکړ،
او هغه خلیفہ مقرر کو. دریمه طریقه د خلیفہ د انتخاب دارا چې یو شورایي نظام مقرر کړی شي او په هغې کې بیا هغې ته حواله کړی شي چې تاسو کم کس خلیفہ منتخب کوي. نو دا لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږو کسانو شورایي نظام مقرر کو، په هغې کې هغې دغه شپږو کسانو بیا عثمان صاحب د خلافت دپاره منتخب کو. نو دې آیت مبارکه کې د آدم علیه السلام د خلافت ذکر دی. انبیا د الله خلفا او د الله نمایندگان دي. د نبی علیہ السلام د زمانہ د قیامت پورې ده او نبی علیہ السلام نه پس به د نبی علیہ السلام نه بعد به بل نبی نه راځي. نو لہذا د بخاری او د مسلم شریف حدیث مبارک دی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بنی اسرائیلو د هغې چې کوم سیاسي امور او ذمواري او دینی امور مشري هغه د انبیاء کرامو په لاس کې وه، یعنی د هغې په مخ د ځمکه د الله چې کوم نظام او د خلافت د الله حکم نافذول هغه د هغې په لاس کې و. بیا چې کله به نبی وفات شو یو بل به راغی، بل به وفات شو بل به راغی. نبی علیہ السلام فرمای زه آخري نبی یم، زما نه وروسته به بل نبی نوی نه راځي، لہذا زما وروسته خلفا به راځي. د دې حدیث مبارک نه دا ثابت شو چې انبیاء کرام دا د الله نایبین دي او علماء کرام چې دی دا د انبیاء نایبین دي. نو لہذا د خلافت د باره ډیر اهل دا چې عالم دی. نو په دې آیت مبارکه کې د خلیفہ لفظ راغی. دلته کې الله تبارک وتعالی فرشتو ته ویلي چې زه پیدا کوونکی یم یو په ځمکه کې خپل خلیفہ او نایب. نو دلته کې مشوره اغشتل مقصود نه دي، صرف صورت اختیار کړی شو. د دې څه فایده ده؟ د دې فایده دا ده چې دې کې تعلیم مونږ تاسو سره کړی شوی د مشورې چې مونږ تاسو خپل وهمو کارونو کې بل سره مشوره کو. او فرشتو خپل ځان افضل ګڼه او په زړه کې دا وی چې یاره زمونږ نه بهترین مخلوق الله نه پیدا کړی. نو د دې مشورې مقصد فایده دا وه چې دی د دې رای اظهار وکړي او الله د هغې باندې د انبیاو فوقیت ظاهر کړي. د دې لپاره چې دا مشوره صورت د مشورې ورکړی شو. و اذ یاد کا هغه وخت قاله چې ویلې ربک رب ستا للملائکة فرشتو ته انی جاعل زه پیدا کوونکی یم فی الارض په ځمکه کې خلیفتن خپل خلیفه او نائب من یخلف غیر او ینوب منابه چې دا چا قائم مقام وي. خلفاء او خلائف استخلفهم فی عمارة الارض وسیاست الناس وتنفیذ امره فیهم د امورو د نفاذ د باره دي سیزون د باره الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام ته خلافت ورکو. الله آدم علیه السلام خلیفہ جوړ کو. قالو فرشتو ویلی اتجعلوا فیها آیت ګرځي پدې کې من هغه څوک یفسد فیها چې فساد وکړي ویسفک الدماء او وینه به تویي. فرشتو درسنه پته ولګېده چې انسانان به وینه تویي. نو علما کرام مفسرین فرمایي چې دی مخکې دور د جنو نو هغه جناتو باندې قیاس وکړو چې هغې ډېر فساد کو او هغې جګړې کولی، نو لہذا انسانان به هم چې دی فساد کوي او بیا هغه د خپل نیازمندۍ اظهار کوي. ونحن نسبح بحمدک موږ ستا تسبیح بیانو په حمد سره و نقدس لک او ستا پاکي بیانو. نو الله تبارک وتعالی د دوه جوابونه ورکړي، یو جواب اجمالی حاکمانه، یو جواب تفصیلی حکیمانه. قال الله وتو فرمایل انی اعلم زه پوهیږم ما په هغه خبرو لا تعلمون تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ، زه پوهیږم تاسو په دې خبرو نه پوهیږئ. دا حاکمانه جواب دی. او بیا حکیمانه جواب چې د مصلح دپاره د علم ضرورت دی. نو الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام هغه فضیلت هم پې ثابتوي په دې فرشتو باندې. نو الله نومونه ټول ورته وښودل او بیا ورته وفرمایه چې دا اوس پیش که فرشتو باندې، فرشتو ته وي چې دا ووایه دا نومونه د مسمیاتو تر دې چې د دنیا کې څومره ضروریاتو څیزونه وي پلیټونه وغیره جلالین وي چې د هغې نومونه ورته وښودل ذکر کړل. نو فرشتو ته وي چې انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې بس تاسو ګمان کې چې یاره د خلافت حقدار هم تاسو یې، نو ما ته اوس د دې د نومونو خبرداری راکې. نو فرشتو د خپل عجز اعتراف وکړو، ویې ویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، او د ادب رعایت یې وکړو چې یا الله څه موږ ته تا ښودلي بس حقه موږ سره علم دی، نور موږ سره نشته دی. بیا الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام ته علم کې شرافت د هغه اظهار پې وکړو، هغه یې پې ظاهر کړو. آدم علیه السلام ته یې وویل چې ته ورته خبرداری ورکړه. آدم علیه السلام د ټولو خبر ورکړو، د هر یو نومونه
علمونو نبی الله تبارک وتعالی استفهام تقریری کوي الم اقل لكم انی اعلم تفصیل له تا د مانو وی چې انی اعلم غیب السماوات والارض زه پوهیږم پر رازونو د اسمانونو او د ځمکې اعلم ما تبدون او ما کنتم تکتمون تاسو چې کوم خبرې ښکارا کوي په هغې باندې خبردار یم هغې دا ښکارا کړي چې فساد به کوي او وما کنتم تکتمون او سه پټ ساتلی او د پټ ساتلی چې یرا زمونږ نه بهترین مخلوق نشته دی نو الله فرمایي زه د دې ټولو خبرونه خبردار یم بیا الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم وکړ چې تاسو سجده وکړئ اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو آدم علیه السلام ته دا سجده چې شوې وه علما کرام فرمایي د جناتو ته هم د سجدې حکم و دلیل دا دی الا ابلیس استثنا د ابلیس ځکه وشوه چې مخکې هغه په دې مستثنا منو کې داخل دی الا ابلیس او دا سجده سجود التحیه بالانحناء دا شکرانه او د تعظیم سجده و د عبادت سجده نه و او د عبادت سجده په هیڅ یو دین کې او شریعت کې چې دا جایز نه ده نو د تعظیم سجده د نبی له صلوات و سلام د شریعت نه مخکې نور شریعتونو کې وا خو د بیا د کوم د تعظیم سجده و هغه منسوخ شو تقریبا دغه مشهور حدیث مبارک د چیرشلو صحابونه هغه روایت شوی دی چې نبی له صلوات و سلام فرمایي کما چاته د سجدې حکم کوله نو زنانو ته مې حکم کړو چې تاسو خپل خاوندانو ته سجدې وکړئ نو لہذا په دې آیت مبارکه کې چې دا د دې حدیث مبارک په وجه باندې دغه د تعظیم سجده چې په دې امت کې منسوخ شو په دې آیت مبارکه کې د سجدې حکم شو بعض علما کرام فرمایي چې د آدم علیه السلام په منزله قبله او اصل سجده الله ته بعض علما کرام فرمایي چې د آدم علیه السلام ته چې کوم تجلیات د الله انواراتو نو دغه تجلیات او انواراتو ته سجده و آدم علیه السلام ته نه و فسجدوا ټول سجده وکړه قرآن کریم کې راځي فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ټول فرشتو په شریکه باندې په یو ځل په اجماع او اتفاق سره سجده وکړه آدم علیه السلام ته او الا ابلیس شیطان ودرېد او هغه د ټول نړمبنې د اجماع نه انکار کوونکی وګرځېد لہذا نن کوابیان حدیث خلق چې دی د اجماع نه انکار کوي نو دا د هغه د ابلیس په سب کې ودرېږي چې دی د مؤمنانو اتفاقی لار پرېږدي اجماعي لار پرېږدي او ځان له جدا یو لار جوړوي من شذ شذ فی النار الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام اعزاز وکړو آدم علیه السلام ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته او ستا بیبي تاسو په جنت کې اوسېږئ او خورئ د دې نه چې سم زړه غواړي او کم ځای کې چې زړه غواړي تاسو خوراک کوئ خو تاسو یو بوټی چې دی د دې ته مه نږدې کېږئ دا بوټی کوم نو بعضې حضرات فرمایي چې دا د غنمو بوټی او بعضې حضرات فرمایي چې بس دې کې د هغې ذکر نه شوی ابهمو ما ابهمه الله دا د قرآن کریم د تفسیر چې دی دا قاعده ده چې کوم سیز الله مبهم ساتلی وي تاسو هغه مبهم وساتئ الله د هغې نه منې او فرمایي چې تاسو دې ته مه نږدې کېږئ کني تاسو به قصوروار وګرځئ شیطان چې دی هغه وسوسه ور واچوله یا د لرې نه یا د مار په شکل کې هر صورت کې چې راغی را داخل شو او چې دی دې دواړو ته قسمونه وخوړل وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین زه ستاسو خیرخوا یم او ورته ویې چې تاسو د دې بوټي نه ځکه منې کړی شوي یې چې تاسو پر همیشه بیا جنت کې پاتې شئ که دا مو خوړه نو دا دروغ او دوکې وکړې نو آدم علیه السلام حوا بیبي ته خو پته نه وه چې یاره داسې دروغ باندې هم څوک قسم خوري یاره دروغ به هم څوک وایي یا دوکه به هم څوک کوي نو حوا بیبي په وجه باندې آدم علیه السلام چې دی هغه ورنږدې شو لہذا د نبي علیه السلام چې دی فضایلو کې دو فضیلتونه د دلایل نبوه کې امام بهقي رحمت الله علیه ذکر کړي دي چې نبی علیه السلام فرمایي ما ته الله په آدم علیه السلام باندې دو فضیلتونه راکړي آدم علیه السلام چې کوم شیطانو هغه آدم علیه السلام د حوا بیوی په ذریعه سره هغه شیطان چې دی په دغه بوټي ته ورنږدې کړ وسوسې ته ورغی او وسوسه کې راغی او الله زما شیطان چې دی یا خو فاسلما اسلام قبول کړ یا فاسلمو زه ترې نه په امن یم هغه په ما باندې خپل دغه نشي کولی او دویم از د نبی له صلوات و سلام بیبیان د نبی له سلام د دین په معاملاتو کې د نبی له سلام معاونین دي او د خو د آدم علیه السلام بیبي چې دی هغه ذریعہ وګرځېدله دغه بوټي د نږدې کېدو ځکه چې اول طلب د هغې را پیدا شو دې بوټي ته د ور نږدې کېدو دواړه نږدې شو او چې کوم د جنت
جنت لباس او جنتی لباس د دواړو نه لرې شو او دواړه شروع شو چې وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه د جنت هغه پاڼې غیزان باندې لګول او ځان په پټو د الله تعالی طرف حکم راغی تاسو کو شهر جنت نه. آدم علیه السلام چې دی هغه د هندوستان په سرزمین شرق الهند کې او حوا بیبي چې دی هغه د جده کې نازله شو او بیا دواړه جدا جدا او الله تبارک وتعالى ته ډیر وخت جړاګانې کولې. آدم علیه السلام چې دی د الله ته جړا کول او دا دعا به کول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا دعا چې دا د قران کریم د دې آیات د کلمات تفسیر القرآن بالقرآن کې راځي. دغه شان تفسیر القرآن بالحدیث کې مرضی چې مستدرک حاکم کې صحیح حدیث مبارک دی چې باغې کې آدم علیه السلام د یو دعا ذکر کوي الله ته وی الله زتانا د نبی علیه السلام په خاطر باندې د غیب وسیله باندې سوال کوم اللهم انی اسالک بحق محمد ان تغفر لي. زه د نبی علیه السلام په وسیله او په خاطر او په حق باندې سوال کوم چې زما دا خطا معاف کړي. الله وت فرمای کیف عرفت محمدا ولم اخلقه. دا نبی علیه السلام څنګه پیژن ما خلا پیدا کړم نه دی. آدم علیه السلام ته فرمایي چې کله دې ز په خپل دست قدرت سره پیدا کړم ما چې بر نظر وکړ ما وکتل ما ولید لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شو فعرفت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك. نو ما دا معلومه کړله چې ته د خپل نوم سره د هغه چا نوم یو ځای کې چې هغه د پټوله دنیا کې ډیر محبوب وي پټول مخلوقاتو کې. لہذا سالته بحقه ما چې دغه په وسیله په حق او په خاطر د تانه سوال وکړه. الله تو فرمایي سالتنی بحقی قد غفرت لك. ته معنا دغه په وسیله باندې سوال وکړو ما ته وبخنه وکړه. او بیا ته فرمایي ای آدم علیه السلام لولا هو لما خلقت یا لما خلقت الجنه والنار. کدا آدم علیه السلام کدا نبی علیہ السلام نو ما جنت او دوزخ نه پیدا کړي. نو تفسیر القرآن بالحدیث اللهم انی اسالک بحق محمد ان تغفر لي د کلمات یو تفسیر دغه چې آدم علیه السلام دغه کلماتم ذکر کړو. آدم علیه السلام چې راکوشو د جنت نه خېټه کې درد پیدا شو او د بولو براز هغه طریقه د غټو دسماتي تشو دسماتي هغه د جبرائیل السلام او خودله غټو دسماتي او نو داغي بدبوې په وجبانی علماء کرام فرمایي چې او یو ورځ پورې آدم علیه السلام چې دی هغه جلل حوا بیبي راکوشوا. نو د حوا بیبي چې بیماری رااله نو جبرائیل علیه السلام راکوشو او ته تعلیم ورک او ډاډي ورک او ته فرمایي چې دا هغه سیز دی چې ستا د پلوڼو باندې دا مسلط دی. جنت نظام سره 10 قسمه د میوو چې د تخمونه د وروړل جنت نه خوشبو وروړل حجر اسود وغیرہ داسې نور سیزونه چې ځان سره وروړل. نو دې کې دا غي ذکر دی. بیا علماء کرام فرمایي چې آدم علیه السلام ته الله خطا معاف کړله او دا غي نه بعد الله آدم علیه السلام جنازه جبرائیل علیه السلام کړه په مسجد خیف کې سلور تکبیرونو سره. دا داغي مختصر غوندې ذکر وعلم او خود الله آدم الاسماء آدم علیه السلام ته نمونه كلها ټول. نو الله آدم علیه السلام ته نمو خود الاسماء المسميات د مسميات نمونه. نو معلومه دا شو چې د نبی استاد په دنیا کې انسان نشته بلکې الله دې بخپل بر راس. ثم عرضهم به پیش کړل علی الملائکه دی فرشتو باندې فقال وی فرمایل انبئونی خبر راکې ماته باسماء هؤلاء په نمونه د دې په نمونه باندې ماته خبر راکې ان کنتم صادقین کتا سرشتونی بس تاسو ګمان کې چې تاسو د خلافت ډیر حقدار یې. قالوا غي ویلی سبحانك باقی د تعالی لا علم لنا نشتره موږ سره علم الا ما علمتنا مگر تا چې موږ ته خودلې انك انت بشکت العلیم خبرداري الحکیم حکمتون والے. قال ویلی الله یا آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکدی ته باسمائهم بنمون الذي فلما انبئهم چې کله خبر ورکدی ته باسمائهم بنمون الذي قال الله ورته ویلی الم اقول لكم ما نی وی تاسو ته انی اعلم زپیګم غیب السماوات برازون د اسمانونو والارض د ازمکه واعلم او زپیګم ما تبدون هغه سبانه چې تاسو ښکارا کوي ما کنتم تکتمون او هغه سبانه چې تاسو پټوي. دا زیات کاغه وخت قلنا چې مونږ ویل الملائکه اسجدوا فرشتو ته اسجدوا لآدم سجدو کې آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس ټول سجدو کړ مگر شیطان نه کړل. شیطان انکار وکړ او انکار یې څنګه وکړ معارضه وکړه د الله سره. صرف دا نه چیرې دا کفر بس محض عملی نافرمانی و صرف عملی نافرمانی نه بلکې دا غزله کې تکبر
هم راغې او هغه چې معارضه د الله د حکم سره وکړه الله ته وی زه سجدې دته به نه کوم دی به ما ته سجده کوي ځکه چې زه د نه غوره یم انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین دی د خور نه پیدا کړ زه د اور نه پیدا کړم اور بر زور کوي خور لاندې زور کوي نو لہذا چې دی به ما ته سجده کوي زه به دته سجده نه کوم با اره خبره د جواب قابلم ني الله ذکر هغه جواب ورنکو ډایرک وته ویلې فخرج اوزر جنت نه فانک رجیم ترټلې شوی او بعضی حضرات نو موریدلی هغه وی چې لا یره د علماء وی چې یره د وسوسې چې شیطانان ورچی نه وي وسوسې نه ورچی دا خو چې انسان زړه کې بخپله د راځي وسوسې نو یو ګره شیطان ته وی چا وسوسه ور واچول ما ته الله خدای بنده مال یو کس راغی د راتی ویل ما ته شیطان د وسوسه نه ورغلی غد تکبر بزله کې راغی دې کې د وسوسې خبره نشته ده ابا واستكبر انکار وکړو تکبر وکړو وسوسه پکې دانه ده بلکې هغه بزله کې تکبر راغی وکانه من الکافرین او سوار من الکافرین کان د سوار په معنی کې دی چې هغه شو د کافرانو نه یا چې وکانه من الکافرین فی علم الله د مخکنه د الله په علم کې د کافرانو نو قلنا مونږ ویل یا آدم علیه السلام اسکن اوسېګه انت ته زوجک الجنه او بیبستا په جنت کې مفتی شفیع سے معرف القرآن کې فرمای اسکن انت و زوجک د دین دا مسله ثابت شو اول انت د خاوند لپاره او زوجک بیا د بیبي د پاره نو دې نه ثابت شو چې اول له خاون ذکر د روستر بیبي ذکر دی نو د رهایش کې په تنظیم چره د په خاون باندې دی او دوی مسله ته دا ثابت شو چې په رهایش کې خزه د خاون تابع راځي کوم ځای کې خاون رهایش وي عقل ته کې بل خزم رهایش وي بیا فرمای وکولا مینا خوره د دینه رغدن پریمانه اکلن رغدن حيث شئتما کم ځای نه چې تاسو زړه غواړي دې ځکه مفتی شفیع صاحب فرمایي چې په خوراک کې خزر خاون تابع نه ده ځکه چې دلته کې الله تبارک وتعالى وکل انت وزوجک نه دی فرمایله بلکې و فرمایل وکلا منها نو لہذا حيث شئتم چې ارزه کې زړه غواړي خوره ولا تقربا هذه الشجره منی ځکه کې دی ونی ته داسې فرمایل پکارو چې تاسو د دې ونی نه خوراک مکوي نو الله تو فرمایي چې ته نږدې کېږئ مو ځکه چې د نږدې کېدل ذریعہ ده د هغې د خوراک نو بعضې ذرایع داسې چې هغه د حرام دپاره ورپریوتو ذریعہ ګرځي نو په دې وجه باندې هغه ذرایع هم چې علماء کرام خلک بندي دا سیزونه مې استعمالول لکه پردې زنانه ته قتل یا چې چا سره په موبایل باندې ګپونه لګول په نیټو باندې فیسبوک باندې وغیرہ داسې قسمه سیزونه د پردو زنانو سره یا چې د زنانه د پردو لکانو سره یا چې قتل یو بل ته یو بل سره خبرې کول په نرم انداز کې دا ذرایع دي د زنا دپاره د غلط کار دپاره لہذا د دې نه منې راغلی ولا تقربا تاسو منی ذکیږي هذه شجره دی ونیتا فتكون من الظالمين نو شی بتاسو د ظالمانو نه فازلهما الشیطان نو اخو یلغیل شیطان عنها بسبب دغه ونی فاخرجهما بیستل مما دا غسن کان فی چې د دواړه پکیو وقلنا موږ ویلی اهبتو کو شیتاسو دا حکم چاته نو شیطان کو وسریو نو بیا دا حکم داري چیرې شیطان او د آدم علی السلام اولاد بخپل منځ کې دشمنان وي او یا جره کا شیطان نو بیا دغه وخت کې د آدم علی السلام اولاد بخپل منځ کې یو بل سره هغه بچي دشمنان وي قلنا مونږ ویلي اهبتو کو شه بعضکم لبعض عدوون بعض استاسو به د بعضی دشمنان وي او دلته کې اهبتو جمع راوړل شو ځکه چې دلته کې وسره شیطان هم بعضی مفسرین فرمای چې هغه چې پکې مراد دی چې تاسو ټول کوشه ولکم فی الارض یشتر استاو د بار پزمکه کې مستقر زید قراری اصل جای قرار د ازمکه را دا بل ځای نه دی چې یاره بل ځای د دې لپاره ځای قرار دی نن سبا بعضې ساینسدانان وایي چې د انسان لپاره اصل ځای قرار چې د سپوږمۍ ده وغیره نو اصل ځای قرار د ځمکه ده ولکم فی الارض مستقر متاع ستاسو لپاره ځای قرار په ځمکه کې دی او متاع فایده ده الی حین د یو وخته پورې فتلقى زده کړلې آدم علیه السلام من ربي حاصل کړي آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمات فتاب علی الله توبه قبول کړه داغه انه هو التواب دغه الله توبه قبلون کې الرحیم رحم کون کې قلنا مونږ ویلي اهبتو کو شی برا د اهبتو حکم حاکمانه حکم او امر تکوینی او دا حکیمانه حکم دی او امر تکلیفی دی
قلنا مونږ ویلې اهبطوا کو شیتاسو مینا د دینه جميعا ټول فاما یاتینکم کرا شیتاسو ته مني زما طرفنا هدن هدایت فمن تبع هدایا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا خوف علیهم نه بيره باغ باندې خوف ستوي د راتلونکي سیزونو یرا دغه ته خوف وي او حزن په مافات باندې خوف په ماعات باندې او حزن په مافات باندې صحیح ده خوف په ماعات باندې او حزن په مافات باندې فلا خوف علیهم نبیر بدی باندې ولا هم يحزنون او نبدی غمجنی والذین کفروا آکسان چې کفر کو وکذبوا بیااتنا تکذیب کو زموږ د آیاتونو اولئک اصحاب النار دغه دوزخیان دي هم فیها خالدون همیشه بدی دوزخ کې وي